زما پاکستاني نورونو په دې سوشل میډیا باندې او ټیک ټاک باندې د جنرال ضیاءالحق صاحب چا یو کلیپ شیر کړی دی، اول تاسو دا وګورئ چې څنګه د هغه په د دې قوم په دغه کې د هغه دپاره د رحم یو دغه په قوم په زړونو کې د رحم د هغه دپاره د رحم دغه څنګه پیدا وغلي په کوم ټیکنیکل طریقه باندې په هغې باندې په دې باندې هغه خبره کوي. یو خبره یې پسې کړې ده، تاسو دا وګورئ، بیا مې زه خپله خبره کوم څنګه چې په دې سړي کړې ده. د جنرال ضیاءالحق نوم خو به تاسو اورېدلي. دا د پاکستان د پوجي ادارې مشر یعنی د چیف اف آرمی سټاف په عهده باندې هم پاتې شوی دی او د صدر پاکستان په عهده باندې هم ډېره موده پاتې شوی دی. ملګرو دی د خپل صدارت په دوران کې یو ورځ د اسلام آباد نه مانسهرې ته په دوره په خپل هلیکاپټر کې روانو، نو اچانک په هوا کې موسم خراب شو، طوفان رالی، نو دغه هلیکاپټر مجبورن په یو غر کې لینډینګ وکړو، په یو غر کې کوز شو. او جنرال صاحب چې د هلیکاپټر نه راکوز شو، د مانځه وخت یو طرف ته روان شو چې وایي که ته یو ډېر زیات زوړ د خاورو کور دی. جنرال صاحب دغه کور طرف ته روان شو. کله چې دغه کور خواله ور ورسېدو، نو دغه کور مخې ته یو برامده ده، په دغه برامده کې یو بوډا سړی ناست دی او د هغو خواته یو جانماز دی. نو جنرال صاحب دغه بابا ته ووایي چې بابا که ستاسو اجازت وي نو زه په دې جانماز باندې مونځ وکړم. نو دې بابا ورته چې او وکړه. کله چې جنرال صاحب مونځ ختم کړو، د مانځه نه فارغ شو، نو دغه بابا خواله ورغلو او دې بابا ته وایي چې بابا که زما لایق څه خدمت وي نو ماته ویلی شي. اوس دغه بابا ته پته ولګېده چې دا خو صدر پاکستان جنرال ضیاءالحق دی. نو د بابا په سترګو کې اوښکې رالې او خپل داستان یې شروع وی ورته چې زه ډېره موده د صوبه سرحد د وزیر اعلی په سرکاري توګه چپړاسي پاتې شوی یم او ما د هغوی ډېر زیات خدمتونه کړي دي، خو چې کله زه ریټایر شوم نو د ریټایرمنټ نه بعد زه د وزیر اعلی صاحب کور ته لاړم او هغه ته ما وویل چې ما خو ستاسو ډېر زیات خدمتونه کړي دي، زما په زړه یو ارمان دی چې زه دې حج وکړم، نو مهرباني وکړه زما سره روپۍ نشته، ما حج له ولېږه. نو د وزیر اعلی محافظ زه په دیکو باندې بهر ته راوویستم او د هغې ورځې نه بعد په دې ځای کې په دې غر کې ژوند تېروم او د الله تعالی نه دغه سوال کوم چې یا الله ته څه داسې ذریعه جوړه کړي چې زه حج له لاړ شم. جنرال ضیاءالحق د دغه بابا نه تپوس وکړو چې بابا ستا اهلیه ستا کور والا ژوندی ده؟ نو د بابا ورته چې او زما کور والا ژوندی ده. نو بیا د جنرال صاحب د بابا ته وي چې ته یوازې ولې حج له ځې؟ ستا کور والا ټول عمر تاله خدمتونه کړي دي، هغه هم د ځان سره بوځه او د دې ټولې ذمهواري زما په سر. او جنرال صاحب بیا د بابا ته وي چې ته خو زما پورې نه شوې رارسېدې، مطلب ستا رسایي ما ته ډېره زیاته مشکله وه، ته نه شوې رارسېدې ما ته، خو الله پاک موسم بانه کو زه د غوږ نه ونیوم او ستا خواله یې راورسولم چې ستا د زړه د ارمان پوره شي. ملګرو د دې سره سره جنرال صاحب ته یو بل اعزاز هم حاصل دی چې کوم چې د دنیا یو باچا ته هم نه دی حاصل. جنرال صاحب عمرې راتلی او د عمرې په دوران کې چې کله په خانه کعبه کې دی په مانځه ودرېدو د جمعې سره، نو عین د مانځه په وخت کې د خانه کعبې امام د مصلې نه وروسته شو او جنرال صاحب ته یې وکتل او جنرال صاحب ته وی چې د مسلمانانو امام خو ته یې، ته راشه په دې مصله ودرېږه او ته جمع ورکړه، موږ به په تا پسې وروسته ودرېږو. نو چې کله جنرال صاحب جمع شروع کړه او لمونځ یې شروع کړو، په مانځه کې تلاوت شروع کړو، نو دومره په خوږ اواز یې تلاوت شروع کړو چې څومره خلک په هغه پسې ولاړو مانځه ته، هغه ټول په ژړا شو. جنرال صاحب په خپله هم ژړله. نو ملګرو الله تعالی دې جنرال ضیاءالحق د خاورو سره وبخي او الله تعالی دې په پاکستان باندې دغه شانتې حکمرانان نافذ کړي. زما پاکستانیانو اوس پې زه خپله یو څو خبرې کوم. جنرال ضیاءالحق صاحب د دې ملک یو اسپایي و، یو چوکیدار و، یو جرنیل و، هغه له مونږ اقتدار په لاس کې نه دی ورکړی چې یاره به اعتراضات ته زمونږ عوامي اقتدار ته په لاس کې واله، یا زمونږ په ملک په اقتدار باندې ته راشه ته قابض شه. دې پاکستاني قوم که اقتدار ورکړی و نو هغه ذوالفقار علي بټو له ورکړی و، یا نون لیگ له ورکړی، پارټي کې پیپل پارټي له ورکړی و، ذوالفقار علي بټو له ورکړی و چې یاره به ته زمونږ د وزیر اعظم شوتې ته څه کې، ستا په لاس کې دا خزانه او ستا په لاس کې زمونږ د ادارې هر څه، دا ته د دې محافظ شو او تا له مونږ الیکشن وشو، دا اقتدار یې هغه له ورکړو دې قوم. او جنرال ضیاءالحق صاحب راپاڅېد او بټو صاحب یې ذوالفقار علي بټو د کرسۍ له لرې بولي، وایي ته په څه نه پوهېږي، زه یو چوکیدار سړی یم او زه یو دغه یم او زه پوهېږم. په دې ملک کې بیا یو قانون جوړ شوی دی چې به هېڅوک د کمې ادارې له یو سړی راپاڅېدو
او هغه د اقتدار له په زور څوک لرې کړو. نن سبا چې روان دي وایي ارټیکل 6 به لګي ارټیکل 6 به لګي. دغه د ارټیکل 6 خبر راځي چا چې د ویډیو جوړه کړې ده د دې پاکستاني د قوم په زړونو کې دا خبره ورچوي په څونه ټیکنیکل طریقه ورچوي. زه هغې ته دا ویل غواړم چې بهید په ده باندې خو دا خو د قوم مجرم دی په ده باندې خو ارټیکل 6 لګېږي. اول دا چا دا اختیار ولې چا ورکړی و چې ته ذوالفقار علي بټو د اقتدار راله په دغه کې د قوم خو هغه د اقتدار ورکړی و. هغه چېرې به یې تله د الیکشن وشو او ته زموږ وزیر اعظم یې او ته زموږ هر څه اختیارات ستا په لاس کې دي. مونږ خو جنرال ضیاءالحق صاحب د مونږ اقتدار په لاس کې نه دی ورکړی. که د هغه دونه شوق و چې راغلی دی الیکشن ته دې ولاړ دی الیکشن ته به ولاړه په مقابله کې د ذوالفقار علي بټو څنګه چې ایوب خان ولاړ دا به هم راغلی بیا به مقابلې لیدلی وې چې مقابله څنګه کېږي. نو بیا ته یو خبر دا کوي چې یاره یو سړی عمرې له ولې و او یو ډوکسلې پسې جوړی نو وایي یو خو دا د قوم مجرم دی ارټیکل 6 پې لګېدلی دی. یو مجرم سړی څنګه بیا زما د خزانې اختیار په لاس کې لیدلی 18 کروڑ یا 22 کروڑ عوامو اختیار په لاس کې دی. یا جنرال ضیاءالحق صاحب د کور د خزانه راوړې وه چې په تر زه په پردو پیسو باندې تر هغه کې خلک عمرې ته لېږي. دا د دې قوم خزانه وه دا د دې قوم خزانه د دې قوم وینې دي د دې قوم هډوکي دي د دې خلکو. او ته د هغې د سړی راغلی چې یو ګوجر سړی پې لېږم راځه ته پې لاړ شه وایي ځکه د هغه په خزانه څه و هغه الیکشن نه و لړو کړی هېڅ یې هم نه و لړو کړي. هغه ته یو ورور راغلی و ډنډۍ سړی و ډنډۍ لاندې خبره وه ته راغلی. اول خو دا مطلب دا دی چې په ده باندې ارټیکل 6 لګېدلی وی پانسي د جرنیلست صاحب له پانسي ورکړی وی چې وایي ته دا اختیار چا درکړی که راځه یو عوامي نماینده ته دغه راچوه د کرسۍ راچوه او بیا په کرسۍ باندې په خپله کښېنه او بیا دونه اختیارات چې بیا ته نن دا سړی عمرې له لېږو نن دا لېږو نن هلیکاپټر کېناستو به یو غر کې لکه د دې خبرو مطلب دا دی یو ټیکنیکل انداز باندې خبرې چې د جنرال ضیاءالحق صاحب د پاکستاني عوامو په زړونو کې به څنګه د هغه محبت پیلاوه. نو وایي دې ملک خو دې ټیکنیکل خبرو خو دا ملک تباه و برباد کړو. کله چې یوې ادارې په زړونو کې د خلکو محبت داسې دغه راته جوړېږي کله به دروغ دا ټول دروغ وایي دا ټول دروغ وایي. د 18 کروڑ عوامو خزانه ده وروره دا نه عمران خان ته د دې اختیارات چې ته پردی سړی راځه ولېږو نه نواز شریف ته شته به وي چې کوم صحیح دغه دی که د چا عمرې او واجونه دونه زړه یې غواړي چې وروره خپله کوره دې پیسې وړي او ځي او د خپله کوره د غریبانو نه ورکړي د پردۍ پیسې له مه ورکوئ وروره. که ما ته ووایي نو اول ته زه اختیار نه ورکوم زه وایي خزانه کې زما یو احتان یې رسي زه چا د اختیار نه ورکوم چې وایي ته زما پردۍ احتان یې په پردو عمرو کې او پردو حجونو کې ولګوه. دا یو ټیکنیکل انداز خبرې ولې جوړې کړي په دې باندې نور مت پاکستاني قوم په دې باندې نور مت دغه پرېوځي. نن چې د پاکستان په کومو حالاتو کې زموږ د خیبر پښتونخوا او د افغانستان دا د جنرال ضیاءالحق د وجې نه دی نن چې دا کوم اور دا دغه پالیسي ده او د هغې دا بلیږي او را روان بس هر یو راځي او بس زموږ د عوامي خلکو له اقتدار راځي او دا کوم یو بکواس شروع دی. او دویمه خبره ده چې بجلیګر مولوي صاحب د خدای وبهي و د ضیاءالحق اسلام به وی راځي دا دونه منافق انسان و دونه منافق چې تا د ذوالفقار علي بټو له په یو سیکنډ کې اقتدار وایستو سین دې وایستو او هغه جیل ته ولېږو او تا بیا 10 کاله دې پاکستاني قوم ته دا نارې وهلې چې زه اسلام راولم زه اسلام راولم او زه اسلامي قانون راولم. د ته لپاره غټ منافق نه دروغجن منافق یو دروغ د پښتانه قوم ټول په افغانستان باندې وراچلې او هلته به یې دغه کوو چې یاره به یې د جهاد یو نارې والې وه چې ته دونه دغه وي د ذوالفقار علي بټو دې په یو سیکنډ کې ساین ایستی شو هغه دې جیل ته لېږلی شو خو په یو سیکنډ کې به دې دغه هم کړی وی ساین به دې کړی وی چې به یې د سبا له پاکستان کې اسلامي قانون نافظ اسلام نافظ په دې کې به یو که نور څه نه وی دا 10 کاله چې تا کوم تېر کړي نو دا خو به اسلامي تېر شوی وی که نه چې به یې عدالت په اسلامي هر څه پارلیمنټ په اسلامي هر څه به اسلامي. نو نن سبا خلک راپاسي د دغې خلکو دپاره بیا یو مایند د خلکو په ذهن کې یو مایند اچول چې یاره به یې داسې ښه کار کړی او داسې ښه کار کړی
به د دې شی دا ډوکسلې دا دروغ دا قصې دا نورې پرېږدي زما پاکستاني قوم ته دغه دی چې دا نورې پرېږدي دې خلکو دپاره مه جوړوئ دا ټیکنیکل په دې باندې ډېر سادهګان خلک دی په دې ملک کې هغه پرې ډېر تلویزیون خلک وایي به یاره داسې یو دغه سړی و نو داسې یو سړی و خو هغه به دا پکې هم ووایه که نه دا د قوم مجرم و په دې باندې ارټیکل 6 لګېدلی او یو مجرم سړی راغلی و زمونږ په خزانه ناست و او د دې قوم ووټې په لته ووالی د دې قوم نمایندی په دې لته ووالی او جیل ته یې ولېږو چې بهی ته وکې چا راوستی ته په دې ځای کې په کرسۍ باندې چا راوستی یو چوکیدار سړی بیا راشي په خزانه کښېني او هغه وایي چې زه پوه یم نو زما بیا پاکستاني قوم ته څوک چې دا دغه جوړوي دا خبرې او دا قصې ولې جوړوي که نه بهی د دې خلکو لپاره دا قصې میسې مه جوړوئ دا ټول دروغ دي که جرنل ضیاءالحق دونه نر و چې د کوره به یې پیسې راوړوې دې قوم ته به یې ویلې وې چې بهی زما څه خزانه هم په لاس کې ده زما څه اقتدار هم په لاس کې دی خو زه نه بلکل زه د دې 18 کروڑ د دې 22 کروڑ عوامو یو روپۍ هم چا داسې نه ورکوم ما د خپل کوره پیسې راوړي او دې سړي ته مې ورکړې او واجب عمره مې پرې وکړه په پردو پیسو باندې حجونه او دغه پې مه کوه وروره اوس خو مړ له خیر ده خو دا قصې د جنرال ضیاءالحق صاحب خو اوس د دې دنیا نه تللی دی خو دا چا چې ولې دا قصه او دا دغه جوړې کړي دي که نه نو دا ولې مه جوړوئ وروره بس تر دې د خبرو له په قراره کښېنئ څوک وایي پاکستان به داسې ملک دا به جنګي هند لړوي دا چې تاسو وګورئ نه دا به جنګي هند په کومه طریقه لړوي اول موږ ته یې مه ښایه سلار څوک به یو طرف جوړي څوک به بل جوړي دا ټولې ډوکسلي دي او دروغ دي نو خلک عمران خان یو خبره راوړه چې د قوم ته خو هر څه ښکارېده کړه چې بهی څه لیدل نه ته خبره د یورپ له د هغې یورپ له او د عیسایانو د یهودیانو ته اوټ یو خبره نشي کولی ته د IMF نن چې IMF څه وایي ته به دا خبره منې IMF د چا دی د یهودیانو د عیسایانو دی ته ټول ورته راچغې وایي 22 کروڑ عوام ورته راچغې وایي بهی موږ پیسې راکړو موږ پیسې چې تا له پیسې درکوي نو د هغه څه به نه مني صحیح چې منې هغه به بیا کوي